أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې او مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کو چریتا سو زما پلار کې د جهاد کول د پاره او زما د رضا مندلو د پاره وطن پر خو دی وی او د کورونو وتلی نو زما دشمنان او خپل دشمنان ما دوستان کوي. تاسو دا غوي سره د دوستۍ بنیاد کړئ. حالکه چې کم حق تاسو ته راغلي دي هغه دا غینه انکار کړي دي او دا غوي کار دادې چې رسول او تاسو صرف په دی وجه به وطن کوي چې تاسو په خپل رب الله باندې ایمان راوړی دي. تاسو پټ پټا هغه ته د دوستانه پیغامونه لګای. حالکه سچ تاسو په پټه کوي او سچ په ښکارا کوي هر څه ماته معلوم دي. پتا سو کی چې هر څوک داسې وکړي هغه یقینا د نیغې لارې نه بیلاری شو. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. داوی عمل خدا دې چې کو پتا سو باندې لاس برشو نو دشمنی در سره کوي او پلاسونو او پجبه درتا ازار در رسوي. هغوی خدا غواړي چې تاسو په څه طریقه کافران شئ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. د قیامت په ورځ به نستاسو خپل خپلوان سپکار راشي او نستاسو اولاد. په هغه ورځ به الله تعالی ستاسو په منځ کې جدای راولي او هم هغه ستاسو ټول عملونه ویني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ستاسو د پاره په ابراهيم عليه السلام او دغه په ملګرو کې یو خنمونه ده چې هغه خپل قوم ته صفا ویل مونږه ستاسو نه او ستاسو د معبودانو نه چې تاسو د الله په ځای داوی عبادت کوئ بالکل بیزار یو. مونږه ستاسو سره کفر وکړو او زمونږه او ستاسو په منځ کې د همیشه لپاره بغض او دشمنی شروع شوه ترڅو چې تاسو په یو الله ایمان رانوړئ. خدای ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دا وینا په دې کې شامل نه ده چې زه به ستا دپاره د بخانه درخواست ضرور کوم او ستا دپاره د الله نه څه حاصلول زما په وس کې نه دي.
د ابراهیم علی السلام او داوود ملګرو دعا داوا چې ای زمونږ ربا خاص پتا باندې مونږه باور وکړه او خاص تا ته مونږه رجوع وکړه او خاص تا ته زمونږ واپس درتلل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے زمونږ ربا مونږ د کافرانو د پاره فتنه ما جوړوا او اے زمونږ ربا زمون گناهونه مونږ ته معاف کړه بشکا تو زبردست او د حکمت خاوند یې. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. د دې خلکو په ژوند کې ستاسو د پاره او د هر هغه سړي د پاره خنمونه ده څوک چې د الله او د آخرت د ورځې امید لري. د دین چې چا مخواړه وو نو الله بے پروا دی او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. دا خبره لري نه ده چې الله ستاسو او دا خلکو ترمنځ مینه پیدا کړي چې نن ورسره ستاسو دشمنی ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخونکې مهربان دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله تاسو د دې خبرینا نه منع کوي چې تاسو د هغه خلکو سره د نیکۍ او د انصاف سلوک وکړئ چې د دین په معاملې کې تاسو سره جنگ نه دی کړي او تاسو د خپل کورونو نه ایستلی. بشکا الله انصاف کوونکی خلق خوښوي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله چې تاسو د کمی خبرې نه منع کوي هغه خدا دا چې تاسو د هغه خلکو سره دوستی شروع کړئ چې تاسو سره د دین په معاملې کې جنگ کړي دي او تاسو د خپل کورونو نه استلی او تاسو په استلو کې د یو بل سره امداد کړي دي. داوی سره چې څوک دوستی کوي هم هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې مؤمنان خزي هجرت وکړي او تاسو لراشي نو داوی د ایمان جاج واخلئ او داوی د ایمان په حقیقت الله خپوه دی.
بیا چې کله تاسو ته پته ولګي چې هغوی مؤمنان دي نو هغوی کافرانو ته ما واپس کوي نه هغوی د کافرانو د پاره حلال دي او نه کافران د هغوی د پاره حلال دي دا هغوی کافرانو خاوندانو چې کم مہر هغوی لور کړي وو هغه هغوی لور کړي او پتا سو هیڅ ګناه نشته چې دا هغوی سره نکاح وکړي حالا چې تاسو هغوی لا دا هغوی مہر ور کړي او تاسو په خپل هم کافران خزي په خپل نکاح کې مساتای کم مہر چې تاسو خپل کافر خزل ور کړي وو هغه تری تاسو واپس وغواړئ او کم مہر چې کافرانو خپل مسلمانانو خزل ور کړي وو هغه دی هغوی واپس وغواړي دا د الله حکم دی هغه تاسو په منځ کې فیصله کوي او الله ډېر په دی او د حکمت خاوند دی وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ او کچریستاسو د کافر خزو دا مہرونو نا ستاسو ته د کافرانو نا واپس میلاو نشي او بیا پری ستاسو وار راشي نو د کوم خلکو خزي چې هلته پاتې شوی دي هغه لا هغه مر پیسې ورکړي چې هغه دا غوي د ورکړي شو مہرونو برابر وي او د هغه الله نه یره کوي چې تاسو پری ایمان راوړې دي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې تا ته مؤمنان خزي د بیت کول د پاره راشي او د دې خبري وعده در سره کوي چې هغوی با د الله سره هیڅ سیز نه شریکوي نه بغلا کوي نه زنا کوي نه خپل اولاد وجني نه د خپل لاسونو او خپو مخ ته بوتان راوړي او نه با د نیکي په کار کې ستانه فرمانی کوي نو دا غوي سره بیت وکړه او دا غوي په حق کې د الله نه د بخانه دعا وغواړه یقینا الله بخون کې رحم کون کې دی يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي هغه خلک دوستان مجوړوي چې په کومو الله غضب کړي دي چې د آخرت نه داسې نا امید دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران نا امید دي